بسم الله الرحمن الرحیم. زه تنگي ګلباغ یم. زما زبیر نوم دی. زه په سترګو معذور یم او زما چې دی نو دا مطالبه ده حکومت خو هسې چاره څه نه کوي. نو زما دا مطالبه ده چې ګوره یو ډاکټر راباندې 5000 روپۍ دي او خیر د معلومات یې وکړې. تنګي تو آخر نوم یې دی او د دوی پیسې دي راته د دوی او زه د علاج محتاج یم او ما ډېر زیات علاجونه په ما ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې خو زما مور او پلار مې وفات شوي دي. پلار مې روژه کې وفات شو. د جمعې ورځ وه او 10 ورځې پاتې وې خلکه اعتکاف ته کېناستل او هغې نه پس مې مور وفات شوه. د پلار نه پس مې کم از کم 50-45 پس 50 ورځې وشوې سره پاسه د مور مې او زما دور یعنې مزدوري کې ځان یې څه نشي کولی. نو هغه خو مزدوري دي ځان غریبانه بس په نور باندې کارونه کوي خو نه ماته تره ګوري نه ماته ماما ګوري. ما خو یو ماما مې دی نو هغه ته ما ډېر وویل چې ما له څه وکړه د پخوا نه ورته یېږې یم خو بچې نه کوي نو بس زه ورپې څه وکړم. یو تره مې دی په زیارت کلي کې اوسېږي نوم یې نیالومه نو هغه هم راته په خپله وویل چې زه باید دا کار کوم دا کار به کوم خو بچې نه کوي نو بس الله پېښه دوی پېښه. خو ما سره ډېرو خلکو دوکې کړي. زه به څه وکړم زه خو مزدوري نشم کولی او که چاته لاړ شم چاته پیداګیر وکړم نو چا سره کې یو ځای بل ځای نو خلک مې ویني. زما یو ورور دی کشر هغه ته خلکه رنګ وکړي هغه ته خلکه ووایي نو امې راګیر کې ومې وخي خدای دې تبه اوبه کړي دا خلکه چې په ما شیطاني کې ما ورور سره جنګوي. الله شته الله دې ورسره پېښي خو ما سره ډېرې دوکې شوي دي او زه په نواز شریف حکومت کې پوجي فاونډیشن کې ما له پلار علاج کو. پلار مې ژوندي و او دغه شانتې د هغه ډاکټر ما سره ډېرې دوکې وکړې خدای دې تبه اوبه کړي. او په چسر کې یو دفتر دی سوشل پیر هغې کې مې یو 50 پیرې پکې کاغذونه ورکړې خدای دې غر کو پر کړي. هغه افسران دې خدای غر کړي چې زما معلومات والي. ما خو ډېر کاغذونه ورکړ ما له څونه معذور خپل اداره ده او زما د موبایل نمبر دی 0301 87 98 287 دا مې درو په نوم دی. دا زما د موبایل نمبر دی او ما له چا هم څه ونه کړ. تاسو خو ځان کې لږ خلاص پیدا کړئ که نه ګوره څومره ګراني ده او حکومت له پکار دی جهاد وکړي. امریکا نه خوشحالي ګوره دا ظلم زیاتې شروع دی. هر یو شی ګران دی. حکومت له پکار دی چې داسې یو اعلان وکړي چې مسلمانانو سم شي که نه سمېږي ګوره زه هم سم کمه داسې یو غټ سزا دې پرې ولګوي نو ګوره ډېره زیاتې دوکې ملاوټ دی خو زه خو معذور یم زه به څه ویم او بس دغه حال مې دی. خیر دی زما معلومات والې زه مزدوري نشم کولی او محتاج یم کو ځان یې سرکه علاج کوم نو سرکه علاج نه کوي او ډېر بایان مو کو او والسلام. او زما د موبایل نمبر دی 0301 87 98 287 بس او دا مې ضرور نمبر دی نو هغې کې له 100 روپۍ هم کولی شي خو زه نه یم او ډېر دوکې راسره شوي دي او څوک له کاغذ راکړي څوک په ټوکې کوي څوک وایي ګیره سپینه ده څوک وایي برېتې سپین دي او بوډا شوې پس د چل مې خفه کوي. نو الله پاک ما چې د دې نه زیات هم کي زه به الله ته دا نه یم چې تا بد وکړ خو چې څوک ما پسې ټوکې کوي بل پسې ټوکې کوي نو الله دې ورسره پېښي الله دې ورسره پېښي. زه خو واده نه کوم خو به زما د محتاج یم او هر سړی مې ورور سره جنګوي خدای دې غر کو پر کې داخل کا چې څوک ما ورور سره جنګوي او موضوع سره ډېر دوکې کوي. هېڅ کله پلار ورور بچو سره یو شان نشي کولی. نعت په نشم ویلی او داسې یو دغه هم شعر ویلی شم. زړه مې خفه دی خوشحالېږي کله د یار غمونه مې کمیږي کله د زړګي وینه زما اوچه شوله د سترګو اوښکې مې اوچېږي کله وایم مدام چې راسره وي اشنا بېله اشنا مې وخت تېرېږي کله ګلونه ډېر دي په چمن کې هلکه ګل مې د یار سره سمیږي کله. نو بس زه بس ویم خو بس دغه حل دی نو چې یو مسلمان سره امداد نه کوي دا څومره ګراني ده. حکومت له پکار دی چې داسې یو اعلان وکړي چې چا غلا وکړي لاس پتې کټ کومه او خلکه به راجمع کوم. دا په قرآن کې راغلي چې اسلام په ذریعه د پاکستان وچلېدو که نه هر څه به څه شي په دنیا کې چې څومره ظلم کړي دا مسلمان یې کوي. ما په جون کې
کافر ته خیرې نه یې کړی، مسلمان ته مې کړی. دا ولې مسلمان زنا کوي، مسلمان غلا کوي، دا ارزه د مسلمان د لاسه خراب دي. چې په کوم ځای کې ایسي اغله پکار دي چې دا مسلمانان سم کی. دا پیو که څو ملاوټیا هوتې هفته په هفته راځي پیسې ته اخلي، پیسې نه یو دوه درې سرونه پې مات کي، د چا هغه پلار دې ظلم وکړي. څومره ظلم شو، دوکې شروع دي، ملاوټې شروع دي. دغه شانتې تاسو زه خیر د غوړي والې هغو تلې نو بیا پته ولګي ډبه چې واخلې توړه څومره ګرانه ده. او چې کوم حکومت راغلی دی نو به ظلم کوي، هر څه ګران. یو حکومت هم نشته. حکومت هغې ته وایي چې د مسلمانانو کورني د مسلمانانو کورونه دغه شي، چې کورونه وشي، د رزق درک دا خلکو نه لګي. حکومت ته خدای غر کی، حکومت خو د سرم نه خبر، بس دغه امریکا خوشحالي چې کوم حکومت راغلی امریکا خوشحالي. او دا خلاصه کې دا نور خلک هم دغه شان چلو کې مسلمان ظلم کوي. ګوره هندو خلک خوشحالي، هندو چې د خوشحاله کړه چې خدای یې خفه کو. ګوره دا ظلم زیاتې نه پکار. او ګوره چې کوم روزګاري دکان ته ورځئ قسم قرآن به خوري، دا شی پدې دی، دا شی پدې دی. د الله نه یره نشته کو، د الله نه یره دا ظلم زیاتې به نه و، ډېر زیات ظلم شو. زه معذور یم، د غریب په نوم خلک وروباسي، چاله ورکړ. زموږ په کلي کې یو کس دی، هغه ماته ویلي چې ته شرن کارت ساز کا، زه به تاله سرکاري پیسو کوم. یو شل پرې روټونو کې باز شو، زه به دا کوم، زه به دا کوم. څه وکړ؟ هېڅ یې ونه کړ. زما یو تره دی پاټې ماټې کې نه هېڅ کوی نه وي، زه به تاله دا کار کوم او زه به تاله معذورو پیسې کوم. هېڅ یې ونه کړ. پخوا وختو زموږ والد صاحب چې ژوندي خدای دې وبخي، وایي زما چې کوم وخت کې دور و یو کس سره پاڅېږي جومات کې، وایي زه اټون درېږم په سلو کې 50 روپۍ لګوم، ښه کار به کوي. او خو پخوا وختو اوس څوک چاله څه کوي؟ نه مړه څوک چاله هېڅ هم نه کوي. اوس خو خلک د خلکو نه ګردي وباسي، ډاکټرانو سره ټچ دي، کمپاوډران دي ورسره، او نور خلک دي ورسره، ماشومان او غټه واړه راتښتوي، معذور او مذوبان. دا خو داسې پکار دی چې ګوره خلک زکاتونه ورکوي، د چا کور نه وسې کېږي. او چې په ګاونډ کې د یو غریب بنده وي هغه څه امداد وکړه، د چا کور نه وي کوټۍ راپورځي اوله سازه کا. خلکو ته ځان مه ښایه، امداد خلکو څه وکړه. چې کوم دفتر ته زه ورغلی ما ظلم یې څه کړی دی. په چا سره کې یو دفتر ته خدای دی خر کوپر کې هغه افسران دي خدای تبه وبکي. زما معلومات خیر دی والی که نه. او زما دا موبایل بل نمبر دی 0346 98 43 631 دا نمبر مې دی. خو دا ایک چې دی نو دا هر ټایم کولی وي. 0301 87 98 287 دا مې درو په نوم دی. نو دې که کو لشل روپۍ هم څوک کوي نو زه خو په دغه کیسو نه پوهېږم، خو درو نمبر مې دی او بس کولی شي پکې.